د هندوستان په فوج باندې نن یو عجیبه لوبه وشوه. لوبه داسې وشوه چې وار ته خطا شوی دی. وار ته په دې خطا شوی دی چې نن د هغوی د پاکستان په سرحد باندې یو دوه بټالینې پرتې دي، یو د سیکانو دی او بل د هندوانو دی. ورور هغوی په خپلو کې خوله والې ده او هغه هندوان را پاسېدلي دي، د سیکانو په بټالین باندې حمله کړې ده او 15 سیکان یې پکې وژلي دي. یعنې د هندوستان فوج اوس په یو بل باندې لګیا دي ډزې کوي. هلکه دلته د پاکستان فوج په سرحد باندې پروت دی، نو لږ دې خوا خو را مخکې کېدی نه شي او په خپلو کې یو بل ویشتل شروع کړل. نو نور څه کار نه دی، دا لکه وارخطا شوي دي، پته هم ورته نه لګي چې څه به کوو څه به نه کوو. جنګ لا شروع شوی هم نه دی، نه دې خوا راځي جنګ شروع کوي. هسې دغه ځای کې یو درز غوبل جوړ کړی دی او نن چې د دوی د نادرن کمانډر کم کمانډر و، هغه بیا د هندوستان د فوج سرلښکرو د کمانډ نه لرې کړ او دغه ځای ته نوی کمانډر راولېږه. خو هغه نوی کمانډر هم چې راغی نو د هغه نه بیا فوجي افسرانو دونه سخت سخت سوالونه وکړل چې ورته یې چې د خدای ظالمانو دا موږ هم کوم ځای کې کښېنولي یو، نه د جنګ یو او نه واپس تللی شو. نو هغه هم ډېر زیات پریشانه دی. خو هندوستان له پکار دی چې جنگ نشي کولی نو بیا د هسې دړکې نه ورکوي، د دې خبرونه څه نه جوړېږي. دا صرف د سوشل میډیا خبرې نه دي چې وتړم او پرانیزم او وتړم او پرانیزم، په میدان کې به هم پته لګي. خو په میدان کې خو دوی مخې له راځي نه. د مودي مطلب دا دی چې په بهار کې الیکشن را روان دی چې دغه الیکشن زه په دې وجه وګټم چې جنوني هندوان راوپاروم چې زه پاکستان لاندې کوم او باندې کوم. نور خو یې څه مقصد شته نه. خو عجیبه خبره دا ده چې اوس به په فوج کې دننه چې په هندوستان کې کم هندوان دي او کم سیکان دي، هغوی به اوس یو بل وژني. نو دا پکې لا بله